السلام علیکم، دا خیبر نیوز دی او زه یم اجاز یوسفزی او زه یم تحسین الله تاثیر. وړاندې کوو سر خبرونه. ملک کې د کرونا وایرس حملې جاری دي. تیر 40 غنټو دوران 4740 کیسونه راپورټ شوي دي چې ورسره د مجموعي کیسونو شمیره 93,983 ته رسېدلې ده. 90 تازه مرګونو سره د مړو شمیره 1915 ته ورسېده. تر دې دمه 22,550 ناسیوا مریضان صحتیاب شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس له وجې مزید 10 کسان په حق رسېدلي چې ورسره ټوله صوبه کې د مړه شوي کسانو شمیره 1501 ته رسېدلې ده. خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس مجموعي شمیره 14,000 ناسیوا شوې ده. تر دې دمه صوبه کې د کرونا وایرس 3,450 کسان صحتیاب شوي دي. د کرونا وایرس له وجې صوبه پنجاب او سند زیات متاثر دی. صوبه پنجاب کې د مجموعي کیسونو شمیره 15,308 او سند کې 14,890 ته رسېدلې. بلوچستان کې 15,916، ګلګت بلتستان کې 900، آزاد کشمیر کې 311 او اسلام آباد کې 4,323 ته رسېدلې ده. د نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر سربراہ اسد عمر وایي چې کرونا وایرس پاکستان کې دومره نقصان نه دی کړی لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې کړی دی. موجوده وخت ملک کې د 100 ناسیوا د کرونا تشخیصي لیبارټرۍ فعال دي او روزانه د 2,000 ناسیوا ټیسټونه کولو جوګه یو. وایي چې احتیاط د ټولو نه مؤثره لار ده. پیښور کې د JUIF ډلې د سوري لاندې آل پارټیز کانفرنس شوی دی. مولانا فضل الرحمن د کرونا وایرس قابو کولو لپاره په حکومتي ګابونو سخت ټکونه کړي دي. وایي چې د حکمرانانو غیر ذمهدارانه فیصلو په وجه مرض نور هم خورېږي او حکومت مشترکه پالیسۍ جوړولو کې ناکامه شوی دی. APC کې اپوزیشن ډلو د اوورسیز پاکستانیانو په مشکلاتو افسوس څرګند کړی دی. پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری د کرونا وبا په اړه په وفاقي حکومت سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي چې وفاق د سند حکومت لخوا کارونو کې خنډان اچوي. بلاول ویلي دي چې وفاق په خپل کار کول نه غواړي نو صوبایي حکومتونه د کار ته پرېږدي. بلاول بټو زرداری وایي چې وفاقي حکومت د اشرافیه لپاره کار کوي او عام ولس په اعداد و شمار دوکه کوي. حکومتي وزیرانو د بلاول بټو زرداری د پریس کانفرنس جواب ورکړی. وفاقي وزیر مراد سعید وایي چې سند کې ولس ته راشن خو نه میلاویږي، البته باشن ضرور میلاویږي. تیر 8 کاله دوران سند حکومت صحت محکمې له 15 کرب ناسیوا رقوم ورکړي دي. ولې په دغه صوبه کې داسې هسپتال نشته چېرته چې د آصف علي زرداری علاج وکړی شي. وزیر اطلاعات شبلی فراز وایي چې د احساس پروګرام لاندې 1,50,000 کورنو ته رقوم ورکړی شوي دي. د وزیر اعظم خصوصي معاون زلفي بخاري ویلي دي چې بهر ملکونو کې میشته پاکستانیانو د تکلیفونو نه ښه خبر یو او د دوی د واپس راوستو لپاره مناسب انتظامات شوي دي. دا هم ویلي دي چې حکومت کوشش کوي چې 10 جون نه پس متحده عرب امارات لپاره پروازونه شروع کړي. مشیر اطلاعات خیبر پښتونخوا اجمل وزیر وایي چې د ولس د تحفظ لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوو. د صحت شعبه خپلې ذمهوارۍ په ښه طریقه ترسره کوي. هغه وایي چې د ولس د سهولت لپاره په لاک ډاون کې نرمي شوې ده. ولې SOPs خلاف ورزۍ باندې به سخته کاروایی کیږي. تاجران د کاروبار لپاره ټاکلي شوي SOPs لاندې خپل کاروبار کولی شي. موږ نه غواړو چې په مشکل حالاتو کې په ولس نورې سختۍ وکړو. خیبر پښتونخوا به شمول ټول ملک کې نن یو وارې بیا 2 ورځو لپاره مکمل لاک ډاون دی. شاپینګ مالونه او مارکیټونه بند دي ولې دوایانو دکانونه، هوټلې او پبلک ترانسپورټ کولاو دی. ولس ته نه پریشانه کیږي. ملک کې د پټرولیم مصنوعاتو هیڅ کمی نشته. د وزیر پټرولیم عمر ایوب عوامو له ډاډګیرنه خپل بیان کې وفاقي وزیر ویلي دي چې د ذخیره اندوزو او ناجایز منافعخورو پمپ مالکانو فهرستونه تیار کړی شوي دي. ډېر ژر به یې ولس ته په ډاګه کړو او د دوی لایسنسونه به هم منسوخ کولی شي. چمن کې پاک افغان پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره کلاو کړی شوی او د دواړو ملکونو وګړو ته د پیدل تلو راتلو اجازت ورکړی شوی دی. سکیورټي چارواکو وینا تر مخه افغانستان نه راتلونکي کسان به د 100 ورځو لپاره قرنطینه کیمپ کې ساتلی شي.
د قحطي ملخانو خاتمې لپاره د محکمه زراعت فود سکیورټي او پاک آرمي ټیمونو مشترکه اپریشن خیبر پختونخوا 9 ضلعو به شمول د ملک 53 متاثره ضلعو کې کنټرول اپریشن شروع شوی دی. اپریشن دوران د هوایي جهاز او هلیکاپټرو په مرسته په فصلونو سپری کولو نه علاوه غیر روایتي طریقې هم استعمالولی شي. پاکستان په ډومبي ځل افغانستان لپاره نماینده خصوصي تعینات کړی دی. خارجه وزارت سینیر سفارتکار محمد صادق افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازی ټاکلی دی. محمد صادق د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره هم ملاقات کړی. محمد صادق افغانستان لپاره د پاکستان سفیر هم پاتې شوی دی او تعلق یې د پښتونخوا صوابۍ سیمې سره دی. افغان دولت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادلې عمل جاری. طالبانو نور 38 افغان امنیتي اهلکار خوشي کړي دي. دوحه لوزنامې مطابق افغان دولت به د طالبانو 15,000 جنګیالي خوشي کوي. په جواب کې به د افغان سکیورټي فورسز 1,000 اهلکار رها کولی شي. درسته نړۍ کې د کرونا وایرس حملې جاری دي. په مجموعي توګه د وبا نه د مړو شویو کسانو شمیره 3,98,000 نه سیوا شوې ده. 68,000 نه زیات کسان متاثره شوي دي. ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس نه متاثره 33,000 نه سیوا مریضان صحتیاب شوي دي. او سعودي حکومت حفاظتي اقداماتو باندې عمل درآمد نه کېدو له وجې په جده ښار کې یو وارې بیا لاک ډاون کړی دی. د سعودي داخله وزارت تر مخه 14 ورځو لپاره به جده کې لاک ډاون وي. د جوماتونو کې منځونو په ادا کولو هم بندیز دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری د کرونا وبا په اړه په وفاقي حکومت سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي چې وفاق د سند حکومت لخوا کارونو کې خنډان اچوي. بلاول ویلي دي چې وفاق په خپله کار کول نه غواړي نو صوبایي حکومتونه دې کار ته پرېږدي. بلاول بټو زرداری کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویلي دي چې وفاقي حکومت د اشرافیه لپاره کار کوي او عام ولس په اعداد و شمار دوکه کوي. زندگی کو خطرہ میں ڈال کے لوکل لیول کے میرے ہیلتھ آفیسز سے لے کے ڈی سی سے لے کے وزیر اعلیٰ تو حکومت کے وزیر تک قدم ہم اٹھا رہے تھے. کوشش کر رہے تھے کہ اس کی پھیلاؤ کو روکا جائے. اس جس تیزی سے یہ بھر رہی تھے وہ اتنا تیزی سے نہ بھرایا جائے. اگر پاکستان کے مین شہروں میں کراچی، کوئٹہ، لاہور اور پشاور میں یہ وبا پھیل رہی ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، تو کم از کم ہمارا مین سٹی سے باہر نہ جائے. ہمارا یہ کوشش سیبٹاج زبردستی کروایا گیا. وفاقی حکومت، وفاقی جماعت کی طرف سے زبردستی سیبٹاج کروایا گیا. میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کرونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں. کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے پڑے گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں. کل بھی یا پرسوں سندھ کے جو طبی تنظیمیں ہیں، جو ہیلتھ کے نمائندے ہیں، کراچی پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. پنجاب کے جو ہے ان کے تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. ان کا اب میرے بات نہ مانیں. آپ کے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، آپ کے جو سولجرز ہیں جو اس جنگ میں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی بات سنیں. جب وفاقی حکومت اور وفاقی جماعت کے نمائندے کی طرف سے پاکستان کے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو غلط انفارمیشن دیا جا رہا ہے، اور اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے میرے ڈاکٹرز پہ اور میرے نرسز پہ حملہ ہوتا ہے، تو ایف آئی آر کٹنا چاہیے. ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے حملہ کیا، اور ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے یہ غلط انفارمیشن پہ لائے، یہ پروپیگنڈا پہ لائے. یہ ایسا ہے جیسے آپ انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ if you scream fire in a crowded theater، آپ پھر اس کو ذمہ داری آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ سمیت سارے پاکستان کے سارے صوبے اپنے ہاسپٹلس کو سیکیورٹی پہنچائیں گے، ہر ادارہ سے تعاون کریں گے، جہاں سے ہمیں لوگ منگوانا پڑے گا ہم منگوائیں گے. اور جو بھی صورتحال ہے، اگر آپ اپنے ڈاکٹرز اور نرسز سے کام ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا صحت و زندگی ہمارا ذمہ داری ہے.
د مواصلاتو او پوسټل سرویسز وفاقي وزیر مراد سعید سن حکومت باندې سخت نیوکې کړې دي. وایي چې مراد علي شاه روزانه باشن ورکوي ولې خلکو ته راشن نشي ورکولی او صوبه کې خلک د لوږې مري خو سند حکومت په ډډه نه وړي. مراد سعید وایي چې د سند وزیر اعلی د آصف علي زرداري د کرپشن سهولت کار دی. د بلاول بټو اکاونټ کې پیسې راځي خو د خلکو غم ورسره نشته. اسلام آباد کې د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز سره شریک خبري غونډې ته وینا کې وزیر مواصلات مراد سعید ویل چې د ملک صحت محکمې باندې تیر وخت هیچا توجه نه ده ورکړې او پی ټی آی حکومت دغه هیلث سیسټم سره د کرونا وایرس مقابله کوي. نن زموږ حکومت ملک کې سینیټایزر او ماسک دومره جوړ کړي دي چې بهر ملکونو ته لیږلی شو. مراد سعید ویل چې د سند وزیر اعلی خلکو ته صرف باشنې ورکوي او کومو خلکو لپاره د راشن رسولو اعلان کړو نن هغه خلک کراچۍ لړکان او حیدرآباد کې راشن لپاره په سړکونو احتجاج کوي. وفاقي وزیر مخکې وویل چې تحریک انصاف حکومت په سختۍ کې صحت محکمې لپاره 50 ارب روپۍ جاری کړي دي او د لاک ډاون نه متاثره خلکو لپاره یو خاندان ته 12 زره روپۍ امداد هم ورکړی دی. مراد سعید دا هم ویل چې نن د پاکستان وفاقي حکومت د اقداماتو ټوله نړۍ ستاینه کوي. ولسن حکومت د صوبه کې یو داسې هسپتال دی وښیي چېرته چې د آصف علي زرداري علاج وکړی شي. پاکستان کې د کرونا حملې بدستور جاری دی. تیر 40 غنټو دوران د کرونا وایرس 4,240 تازه کیسونه راپورټ شوي دي چې ورسره متاثره کسانو شمیره 93,983 ته رسېدلې ده. تیر شوه روز دوران نور 19 کسانو ساه ورکړې ده چې ورسره د مرګونو شمیره 1915 ته رسېدلې ده. 22,500 نه زیات مریضان صحتیاب شوي دي. نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر په ملک کې د کرونا وایرس تازه راپورټ جاری کړی دی. راپورټ تر مخه پنجاب کې د کرونا وایرس کیسونه د ټولو نه زیات دي چېرته چې دغه شمیره 15,308 ته رسېدلې ده. پنجاب کې د کرونا وایرس له وجې 659 مریضان مړه شوي دي. همدغه رنګ صوبه سند کې هم د کرونا په کیسونو کې اضافه شوې ده چېرته چې د کرونا کیسونه 14,809 ته رسېدلې ده چې پکې 615 مریضان په حق هم رسېدلي دي. خیبر پښتونخوا کې د کرونا له وجې 12,459 کسان متاثر شوي دي چې پکې 541 مریضان په حق رسیدلي دي. بلوچستان کې 5,296 متاثره کسانو کې 450 ساه ورکړې ده او اسلام آباد کې 4,332 مریضانو کې 45 په حق رسیدلي دي. همدغه رنګ ګلګت بلتستان کې 819 متاثره کسانو کې 14 مریضانو ساه ورکړې ده او آزاد کشمیر کې 311 مریضانو کې 8 په حق رسیدلي دي. د خیبر پښتونخوا محکمه صحت د راپورټ مطابق د کرونا وایرس له وجې صوبه کې تیر 40 غنټو دوران 20 کسان په حق رسیدلي. صوبه کې نور 1542 کیسونه مثبت راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د کرونا وایرس په اړه د تیر 40 غنټو راپورټ جاری کړی دی. د راپورټ مطابق نن په صوبه کې د کرونا وبا له وجې 20 کسان په حق رسیدلي چې پکې د ټولو نه زیات مرګونه په پیښور کې شوي دي چې شمیره یې 12 بټګرام بونیر باجوړ کې 2 ریپور نوخار کې یو تن په حق رسیدلی دی. د راپورټ مطابق د نورو 20 کسانو د مړینې سره صوبه کې د مړو 511 ته رسیدلې ده. د راپورټ مطابق تیر 40 غنټو دوران ټوله صوبه کې د کرونا وایرس نور 542 کیسونه مثبت راپورټ شوي دي چې ورسره پازیټیو کیسونو شمیره 14,001 ته رسیدلې ده. د محکمه صحت په راپورټ کې یو حوصله افزا خبره دا ده چې صوبه کې تیر 40 غنټو دوران 1,480 کسان صحتیاب شوي دي چې ورسره په مجموعي ډول 3,450 مریضان د کرونا وایرس نه صحتیاب شوي دي. خیبر